الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم زما د ویورس کتونکو ناظرین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو او کم کتونکو چې دي د هغوی دپاره زما نن یو بهترین پیغام دی چې هغه پیغام په خپله هم واوري او عمل پې هم وکړي او دغه پیغام چې دی دا نورو ملګرو ته مخکې شیر کړئ په دې کې ستاسو دپاره هم فایده ده او د هغو ملګرو دپاره چې کوم ملګرو ته تاسو دا ویډیو شیر کړه نو د هغوی دپاره هم سره فایده ده او حدیثو بل سړي ته ور رسول بل کس ته ورښودل دا د فایدې خبره ده حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن مسعود رضی الله دغه نه روایت دی د جناب محمد صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وایي یا رسول الله په اعمالو کې کم یو عمل افضل دی عملونه خو ډېر افضل دي ټول اعمال چې کومه دي د نیکۍ دا ټول افضل دي او بهترین دي خو بیا په دې کې بعضې داسې اعمال چې هغوی ته یو خاص امتیاز او فضیلت او غوره اصلي اوس پکاره چې دغه اعمال موږ وپېژنو په دې باندې عمل وکړو د مخکې ملګرو سره څه کړو دا شیر کړو نو عبدالله ابن مسعود د چا نه تپوس وکړو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم نه چې په اعمالو کې کم یو عمل څه دی افضل دی نو اولنۍ خبره نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الصلاة لوقتها مونځ کول خو په کومه وخت باندې په خپل وخت باندې مطلب دا چې مونځ بې ټیمه نه کول لکه سهار مونځ شو او هغه ته د انور په خاطر په ټیم باندې کې دا بالکل بې ټیمه دی یا د ماسپښین مونځ شو هغه ته په دې ورځو کې نن سبا دغه 3:30 په کم 2 بجو ته رسېد دا هم ناوخته دی او دغه شان د مازدیګر مونځ هغه ته ماښام ته رسېد نه هر یو ټیم دپاره د هر یو مونځ دپاره ځان وخت مقرر دی په حدیثو کې هم مقرر شوی دی او الله تعالی هم فرمایي قرآن مجید کې چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وایي بېشکه دا مونځ چې دی دا په مؤمنانو باندې په وختن باندې فرض شوی دی نو چې دا فرض دی نو په دې معنی باندې چې دا به په ټیم باندې کوي او بې ټیمه به نه کوي ځکه چې بې ټیمه مونځ کې بیا ډېره سخته سزا ده او بیا دې تپوس وکړه شو یا رسول الله وایي په دې پسې کم عمل بیا بهتر دی جناب محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایلو وایي څه عمل بر الوالدین د مور پلار سره ښېګړه کول د هغه سره نیکي کول نو پته ولګېده چې د مور پلارو یو غټ مقام دی په هغې باندې به انشاءالله تعالی بیا بحث وکړو د مور پلار له الله رب العالمین یو غټ مقام یو غټو مرتبه ورکړې ده نو پکار ده چې سړی د هغې څخه بدسلوکي ونه کړي بلکې د هغې سره ښه اخلاقو او ښه کردار او د هغه سره ښه رویه څه کړي هغه وساتي بیا یې تپوس وکړو یا رسول الله وایي بیا کم یو عمل افضل دی نو بیا ورته وفرمایل چې الجهاد فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې جهاد کول د دشمن سره جنګېدل د هغه سره جهاد کول نو ګوره دا بیا 3 نمبر افضل ترین عمل شو نو د دې نه ګوره په ټولو کې مخکې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د مونځ تذکره وکړه او بیا پسې د مور پلار تذکره وکړه او بیا پسې د څه تذکره وکړه د جهاد فی سبیل الله نو پکاره چې دا 3 خبرې په ځان کې پیدا کړو او دا په خپله په دې باندې هم عمل وکړو او د نورو ملګرو سره دا ویډیو څه کوي دا شیر کوي